سورة الاخلاص. سورة الاخلاص دا مکی سورت تے، موضوع توحید بیانول دا رب العالمین، چه انسانانو خپل رب وپیژني دا ستاسو رب دی، او چې کله الله وپیژني نو بیا به د هغه نه یریږي، بیا به د هغه بندګي کوي. ګوره د بېدینه خلک ولې ګناهونه کوي؟ ولې د الله نه لرې ځکه چې الله نه پېژني. او د دینداره خلک د عبادتونه ډېر کوي، د الله په دې بندګۍ کې مصروف وي ځکه چې رب العالمین پېژني. الله په قرآن کې د دې علماو په باره کې دا خبره کړې ده، انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله په دې بندګانو کې د الله نه زیات د علما یریږي. د هغې وجه دا چې د علما الله پېژني، چې الله پېژني بیا د هغه نه زیات یریږي. دې صورت کې رب العالمین موږ ته خپل صفات بیانوي چې زه دائمه. که تاسو ته یاد وي نو په سورة اللهب کې الله سبحانه وتعالی د ابو لهب تباهي ذکر کړې وه، او دا خبره ذکر کړې چې ابو لهب او د هغه ښځه چېرته تللي دي؟ جهنم ته تللي دي. نو په دې صورت کې تا ته ښایي چې د جهنم نه بچ کېدو طریقه دا ده، د توحید ومنئ، تاسو به د جهنم نه څه شئ؟ بچ به شئ. د وړوکې صورت دی، خو څوک چې پوهېږي نو هغه نه تپوس وکړي چې دا څنګه صورت دی. یو خو د عوام دي، او اکثر عوام په دې باندې خپل منځونه هم کوي. هغوی په یو سیکنډ کې 2 سیکنډو کې دا صورت وایي، هېڅ نه دي خبر دي چې دې څه مطلب دی، نه دې نه خبر دي چې ولې الله دا خبرې موږ ته کوي، دې نه دي خبر. بعض فضایل د دې صورت او د فضایلو نه مخکې د دې صورت د نازلېدو سبب به ذکر کو. امام احمد بن حنبل رحم الله، امام ترمذي دا روایت راوړی دی، ابی بن کعب رضان وایي چې مشرکین پر رسول صلی پسې رالو او ورته وی یا محمد انسب لنا ربک، د خپل رب د نسب موږ ته ذکر که. یهود وی موږ د عزیر بندګي کوو چې هغه د الله زوی دی، والعیاذ بالله د هغوی په ګمان کې. نصارا وی موږ د عیسی علیه السلام بندګي کوو چې هغه د الله زوی دی، والعیاذ بالله. مجوس وی موږ د نور او د سپومۍ بندګي کوو. مشرکین وی موږ د کاڼو ګټو د قبرونو بندګي کوو. نو دغه زموږ معبودان دي، نو ستا د معبود څوک دی؟ د ده نسب موږ ته ذکر که، دی موږ ته وښایه. فانزل الله تعالی قل هو الله احد. نو الله وی دا صورت نازل کو چې مشرکین ته واوره دا زموږ د رب نسب دی، دا زموږ رب دی. امام بخاري دا روایت راوړی دی چې عایشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم څه کسان ولیږل، یو فوجي دسته ولیږله، او د هغوی سره یو کس ولیږو چې هغه به هغوی لمونځونه کول. وکان یقرأ لاصحابه فی صلاتهم فیختم بقل هو الله احد. نو هغه چې به څه صورت هم په منځ کې ووي، په آخره کې به بیا کوم صورت وي؟ صورت اخلاص به وي، لازم به وي. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم. کله چې واپس راغلو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې یا رسول الله دغه طریقه شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، دنه تپوسو کې دوری دا کار کوي، څه خاص کده د بګي معلومي څه مسله د څه وجه ده، دی به وجه بیان کړي، بیا به جواب ورکړي. او دا طریقه ده د مفتي او د عالم، ډایرکټ فتوی به نه لګي. مسله ته معلومه شو ډایرکټ فتوا به سړي ورکړي، نه تپوس ته کوولي ډېرې خبرې دي کېدای شي. فسألوه، هغوی ته تپوس وکړو، نو هغه ورته لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. وی ځکه چې دې کې د رحمان ذات صفات ذکر دی، او زما دا خوښه ده چې د الله د صفات ذکر کوم. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی اخبروه، نو تاسو هم دا خبر ورکئ ان الله تعالی یحبه، الله هم د ده سره محبت کوي. ګوره دا صورت دی چې دې سره ته محبت کوې، رب العالمین به تا سره محبت کوي. یو بل حدیث هم واوره د دې په فضیلت کې. امام بخاري دا حدیث راوړی دی چې انس رنوی چې کان رجل من الانصار یؤمهم فی مسجد قباء. په مسجد قباء کې د انصارو قبیلې یو سړی و، او هغه به امامتي کوله. فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة بما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. نو کله چې په منځ کې تلاوت شروع کوو
نو سوره فاتحه به کې لازم ویله لازم به کې سوره فاتحه ویله بیا به بل سورت وی او دا کار باغه په هر رکعت کې کو وکانه يصنع ذلك في كل ركعه فكلمه اصحابه ندي مرګرو پوکو چې ولې ته دا طریقه تکې نو یا دا سورت وای یا دغه وای نو هغه چې ما انا بتاریکها زه خدای نه پریدم ان احببت ان امكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم کبه دې طریقه مې پریدي نه امامتي دل کوم کو نیم خو زدان لاړم خدا غوی ته د پته چې را سره په من کې ډېر پوه دی نو د امامتي نه لري کو نه کله چې رسول الله صم ال تورسید قبات بجدود لري خبر وکړه چې یا رسول الله د پلانې د طریقې کې تاسو سره خبر وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا فلان پلانې ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك دا مرګري چې د سوي دغه کو کنه وما حملك على لزوم هذه السوره او سوجري چې د هر رکعت کې د سورت وي یا غوي چې اني احبها دا سورت مخوخت دغه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم حبك اياها ادخلك الجنه نتم د دې سورت سره د محبت د لاسه جنت ته تللی دې محبت ته جنت ته بوتل جننه دې کې د الله سبحانه وتعالى صفات ذکر دي دې سره چې محبت کې نستاد رب العالمین سره محبت دي توحید سره دې محبت بل یو حدیث به وره امام بخاری امام ابو داود امام نسائی نور کتابونو کې دي ابو سعید خدری رن هغه وی چې یو کس د بل کس نه تلاوت وورد نو هغه د سورۃ یقول هو الله احد يرددها په مخوي ختمو بیا وکړي چې سهار شو ډیره رسول سم ته خبر وکړه وکأن الرجل يتقالها او دې کوم سړي چې رسول سم ته خبر وکړه نو دلته دي سي د دې صورت دومره وزن نه غنو چې په مخولي د صورت وي فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول سم ته خبر وکړه والذي نفسي بيده باغ الله می قسم لري په لاس کې زما ساده انها لتعدل ثلث القران دا د قران درې مېسره د سورت چې القران درې مېسره ولې درې مېسره او څنګه درې مېسره قران ګوره ټول درې سي په یو کې الله سبحانه وتعالى احکام ذکر کړي چې دا حلال دي دا حرام دي دي کوي دي سم کوي دا یو مېسره دوی مېسره په کې الله سبحانه وتعالى د تیرشي امتونو واقعات ذکر کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت د خلکو واقعات ذکر کړي راتلونکي حالات ذکر کړي دریم قسم چې دغه هغه توحید دی یو د رب العالمین بندگی کول او د غیر الله نه انکار کول د یو حصہ نو د توحید د دې صورت کې نو دا یو حصہ شو نو د قران سوی حصہ ده دریم حصہ ده یو حدیث کې راځي وی رسول صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو ته چې ايعجز احدکم ان يقرأ ثلث القرآن في ليله وی تاسو کې سړی دریم حصہ د قران د شپې نشي ویل فشق ذلك عليهم نغوت ذكر غراخ كارشو رسول سمتوي اينا يطيق ذلك يا رسول الله سوق چې دین هر شپه درې مې د قران ویلې شي رسول سمتوي الله الواحد الصمد ثلث القران دا سورت چې د درې مې د چې تاسو شپې ویل کې تاسو سوي درې مې قران مو یو حدیث کې درځي دی عجیب حدیث ته ابو هريره دنوي چې د رسول سره روانو ما او یو کس تلاوت کو او سورۃ اخلاص وی نو رسول سموي چې وجبت لازم شوی دی د لپاره وي ما چې رسول الله وما وجب د شي لازم شوی دی ما ته وی الجنه جنت د لپاره لازم شوی ځکه چې د دې صورت تلاوت کې دغه څنګه چې نو رسول صلی الله علیه وسلم یو کس دعا کوله او په دې دعا کې دوی اللهم اني اسالك باني اشهد ان لا اله الا الله انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دعاګانې کولو الله ته د صفات وسیله کړو کوم چې بدی ذکر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه وی په الله می قسمی د الله ته هغه نوم وسیله کو چې هغه د الله عظیم نوم دی اعظم په ټول کې غټ نوم دی الذي اذا سئل به اعطى دغه نوم چې څوک الله ته وسیله کوي به تسم غواړي الله ولا ورکي واذا دعي به اجاب او به چې الله نه تصدوام غواړي او دا نوم دی به ذکر کو نو الله بدل دغه دعا قبلې دې کې دومره اوچت نمونه راغلي دغه شان عائشه رانه وی چې رسول الله چې بکره د شپې د کېدو هر شپه دغه د کارو چې دا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د درېونه سورتونه به وي
او به به خپل لاسونه کې به ورغو کې چوف کړو او به دا به ټول بدن باندې راخ کړو دا کار به درې پیری کو نه دي صورت الله رب العالمین د انسان حفاظت هم کوي ځکه به رسول الله د شپې د درې سورتونه ویل په دې کې الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد تو يدغل يكيودي قل هو يا پیغمبر دي خلقت هو دغا الله جده أحد يكيودي قل هو الله أحد دا احد مطلب دی یو دی په ذات کې او په صفاتو کې نو ذات د الله یو دی یو ذات دی د الله دویم نشتی بل او په صفاتو کې په نومونو کې په کارونو کې په دې کې الله سبحانه وتعالی یو دی یوازې دی او بل دا چې رب العالمین د بندګۍ حقدار هم هغه یوازې دی بل څوک دغه سره شریک دی نشتی دا ټولې خبرې په دې کې دننه راغلي نو په دې کې رد دی په مجوسیانو باندې مجوسیان وی چې دو معبودان دي یو خیر پیدا کوي او بل شر پیدا کوي نو په دې کې رد دی په هغو باندې په دې کې رد دی په خلکو باندې چې تثلیث عقیده ده لکه نصارا وی الهه درې دي الله دی او عیسی علیه السلام دی او عیسی علیه السلام مور ده په دې کې رد دی په هغو باندې قل هو الله احد الله یک یو دی په دې کې رد دی په هندوانو باندې دنیا بوتان دا وی پراته دي قل هو الله احد په دې کې رد دی په وحدة الوجود عقیده ولا باندې او دا ځانته بس په ځانته مسلمانانو وي او دوی دا وایي چې کله یو انسان یو غټي درجه ته ورسي په بندګۍ کې نو الله د دې جسم ته دننځي او دا د دوی د عقیده د ټولو نه خرابه ده او ځانته په مسلمانانو وي د وحدة الوجود عقیده د کفر عقیده ده په دې کې رد په هغو باندې قل هو الله احد الله یک یو دی صرف په دغه بندگی کیږي دغه سره هیڅوک نه شریک کوي یوازې دی الله الصمد الله به حاجت دی الله الصمد الله به حاجت دی الله به حاجت دی مطلب دا عبد الله بن عباس النموي الذي يصمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم الله غزات چې مخلوقات په خپل مسلو کې او په خپل حاجتونو کې چاته رجوع کوي رب العالمین ته رجوع کوي خو الله ګوره چاته ضرورت نه لري د صمد دا مطلب دی د صمد بعض مفسرین دا مطلب بیانوي یعنی مطلب هغه الله چې خوراک څښاک نه کوي خوراک څښاک ته ضرورت نشته خېټه نشته یو دا مطلب دی الله الصمد مطلب هغه الله چې هغه سید دی مالک دی نو دا ټول معنی په دې کې د نبرتي دا ټول صفات رب العالمین دي دا ټول لي هغه غنی دی چاته ضرورت نه لري او خلک هغه ته ضرورت لري خوراک څخه هغه نه کوي مالک دی سید دی الله الصمد ځکه دا خبره په قران کې کړې ده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله خلق تاسو غریبانان فقیران محتاجان رب العالمین والله هو الغني الحميد والله غني ذات هیڅ ته ضرورت نشته نه ست بندګۍ ته ضرورت شته نه ته ضرورت شته او دا بندګۍ چې ته کې نو دا خبر الله په قران کې کړی چې فائدې ته ملويږي او نقصان دایم ته ملوي ځکه حدیث قدسی کې راځي چې الله وی اے د آدم بچو کته ټول دا اول نه د اخره پورې تقوادار شي ټول زما په بچای کې وسه زیاتې رانه ولي او که ټول ګناګار شي زما په بچای کې هیڅ کمی نشي راوستي مخکې دنیا ګناګار تیر شي رب العالمین تبا کړی نه الله له نقصان ور کړی او نه دغه بچای کې څه کمی راوستي نه که وسوم د خلک ټول بی دین شي او د الله نه مني نو نه د الله په بچای کې څه کمی راځي او نه ته څوک نقصان رسول شي لم یلد ولم یولد نه اولاد راوړی دی او نه د چانه پیدا دی یدی سي نتی سوک پیدا دی او نه د چانه پیدا دی الله الصمد لم یلد ولم یولد نګور په دې کې رد شو په هغه خلکو باندې کم چې وی چې عیسی علیه السلام د الله سره زوی دی عزیر علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله مکی مشرکین به ملائک د الله لونه دي او د پیریان د الله زامن دي او دغه شان په دې کې رد دی
په هغه خلکو باندې کوم چې وایي چې دا پلانې د الله نازولی دی. یعنې دا نازولي څه مطلب دی؟ خو د الله سره خاص رشته ده. ښه په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې هم ګورئ الله احد الصمد لم یلد ولم یولد، په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې هم چې پیغمبر د الله د نور نه پیدا دی. او د الله د نور نه چې څوک پیدا شو نو بیا خو الله یې کې یوازې نه شو که نه، بل ورسره هم شتي چې د هغه د نور نه پیدا دی، هغه پیغمبر دی. چې د هغه د نور نه پیدا شو خو د هغه په شان شو که نه. نو په دې کې رد دی په دغه ټولو خلکو باندې. بیا الله سبحانه وتعالی ګوره څومره ښکلې دا خبره واضحه کړې ده چې زما دپاره بچی نشي کېدی چېرته هم. ډېر خواږه ایتونه دي او زه به درته یو څو پیش کړمه په دې موضوع کې اوږده دنه نشو تللی. د عیسی علیه السلام خبره الله کړې ده. نو څه وایي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله وی نو عیسی زوی د مریم مگر یو پیغمبر و، دغه نه مخکې نور پیغمبران تیر شوي. و امه صدیقه، او مور دغه څه وه رښتینې ښځه وه. مې دې ته ګورو دې خبرې ته کانا یاکلان الطعام، هغو دواړو به خوراک کو. دې کې الله دا ثابتوي. که بالپوره تاسو وایئ چې د عیسی علیه السلام زما زوی دی نو زه خوراک نه کوم، نو دی څنګه خوراک کوي؟ دی خوراک ته محتاج دی، زه خوراک ته ضرورت نه لرم. نو په دې کې رد شو به د خلکو، دا په یو طریقه یې رد وکړو چې زه خو کامل ذات یم، عیسی علیه السلام خوراک ته ضرورت لري. نو چې د انسانان خوراک ته ضرورت لري بیا څنګه راوچتوي د الله سره یو ځای کوي، یا بیا والعیاذ بالله داسې وایي چې دا د الله نه پیدا دي. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی څه وایي وقالوا اتخذ الله ولدا. الله وایي دې مشرکینو دا خبر وکړه چې الله ځان له څه نیولی دی؟ زوی نیولی دی، ځان له بچی نیولی دی. الله څه وایي هو الغني، الله خو بې حاجته دی. نو که تاسو ما ته د چا نسبت کوئ نو هغه خو بې حاجته نه دی، هغه خو ډېر شینو ته ضرورت لري. نو بیا څنګه تاسو دا وایي چې د الله زوی دی؟ څومره خوږې خبرې دي رب العالمین. خو په دې باندې هغه سړی پوهېږي چې د هغه په زړه کې د دې حق یو تلاش، د دې حق پسې ګرځي، تعصب پکې نه وي دننه. او بل ځای کې الله سبحانه وتعالی څه وایي خپل ځان مبارک کې انا یکون له ولد، څنګه به وي د الله دپاره بچي، ولم تکن له صاحبه، او د هغه ښځه نشته. نو بچي چې د چا پیدا کېږي د هغه ښځه، بچي چې د چا پیدا کېږي هغه غني نه وي، هغه بې حاجته نه وي. زمونږ بچو د ضرورت شتي که نشتي؟ زمونږ بچو د ضرورت دی. نو اوس یو انسان داسې ویلی شي چې زه بې حاجته یم، خو رب العالمین خو دې د ضرورت نشته، هغه ولې بچی هغه دپاره بچی څه کوي؟ بیا په دې کې رد دی په ټولو د خلکو باندې. رب العالمین په قرآن کې دا خبره کړې ده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وایي دې مشرکینو دا خبره وکړه چې رحمان ځان له څه نیولی دی؟ ځان له زوی نیولی دی. لقد جئتم شيئا ادا. الله یقینا تاسو خبرو کو ډېره غټه خبره مو وکړه، ډېره غټه خبره. رب العالمین لپاره بچی هغه ثابتول. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الله وی نږدې و چې اسمانونه ټوکړي ټوکړي شوي، د ځمکه چاودلې وي، د غرونه ریزه ریزه شوي. ولې؟ د څه د لاسه؟ ان دعوا للرحمن ولدا، چې دوی الله له زوی ثابتوي، د ځمکه په یره کې راغلې ده. د ځمکه نږدې و چې چاودلې وي، د غرونه ریزه ریزه شوي وي، چې څنګه د مشرکین د الله سره نور خلک شریک کوي. او شرک صرف دا نه دی چې الله له زوی ثابت کړي یو سړی، دا هم شرک دی چې د الله سره د حصهدار جوړ کړو که نه. صحیح دی چې الله هم رزق ورکوي خو د پلانې بابا هم رزق ورکوي. الله صحیح دی چې بچي ورکوي خو د پلاني بابا له چې سړی لاړ شي هغه هم بچي ورکوي. الله روغول کوي، مرض راولي بیا جوړول کوي، شفا ورکوي. صحیح ده خو د پلاني قبر له چې لاړ شي دغه ځای کې چې دا ګټې مټې وسټي نه دغه ځای کې هم شفا میلاوي. نو دا خلک، دا قسم خلک چې دا عقیدې دي، دوی د قرآن ته ناسي او چې کله دا واوري لم یلد ولم یولد، سبحان الله وایي خلک چې الله د دې شرک نه ساتلي وو چې زوی ورسمې ته خو په شرک کې پروت دی، حصهدار دې ورله جوړ کړی نه، حصهدار دې ورله جوړ کړی. نو تاسو ټولو ته نصیحت دی. توحید دا موضوع ډېره اوږده موضوع ده، ډېره اوږده موضوع ده. په دې باندې الحمدلله زمونږ بیانونه کړي دي او کوم، او د قیامت پورې به دا مسله چلیږي دغه شان. او چې څو پورې زمونږ په بدن کې سایي، نو دوه مسلې زمونږ اهمي دي، توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري. همدغه دوه موضوع، دوه خبرې دي زمونږ سره، او ځای په ځای بیانوو
چې زمونږ دوه اصول دي اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله ومنئ د الله د پیغمبر ومنئ الله توحید ومنئ د پیغمبر تابعداري وکړئ او ټول مرزونه دي ټول دنیا را جمع کا په دوه خبرو کې دنه دي یا خدای الله توحید پکې نشته د الله خبر نه مني او یا د پیغمبر خبر نه مني چې څه مرزونه به ته بدیږي کې ملایوي نو تاسو ته زموږ نصیحت ته چې توحید د مسله ډیره اهمه ده وزن کې توحید راولي ځان هر هغه کار نه لري ساتي چې هغه ستاسو په توحید کې څه کمې یا کمزورتیا پیدا کوي ولم يكن له كفوا احد او نشتی هغه لره برابر څوک په ذات او صفاتو کې نشتی الله د پر څوک برابر دا خبره خدغه مو چې الله ویل قل هو الله احد الله یک یو دی هغه دا خبره باندې یو شان دي ولې په دې کې دا خبر په دویم پر وکړو په بل طریقې وکړه دې لپاره وکړو چې باغې نه پوښښ نه پدې پوښ الله یک یو دی بیا یو سره روان دی وینا الله خو یو دی خدا پلانې بابا چې دین دې شریکو منه د الله سره نه شریکو منه خو دومره دې بچي ور کوي نه دې چې الله بیا ته ولم یکل له کفوا احد الله په شان ګره سوق نشتی په ذات او صفاتو کې د سورۃ ټول توحید دې د یاد کې د دې ترجمه د دې تفسیر او د خپل زړه ته کوز کوي الله سبحانه وتعالى دې په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي